بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبسنا. دې دویم سایت کې هغه خبره چې په کوم خبرو باندې انسان لره ایمان او یقین لرل ضروری دي هغه خبره بیانول لکه د قبر خبر وشوله د باس بعد الموت خبر وشوله د حساب کتاب خبر وشوله د جنت او د جهنم خبر وشوله او د جنت او جهنم د کم کم کسان دي ناغه لکه د صغائر او د کبائر د دې خبره وګښوله اوس په دې ټول باندې موږ دا خبره کړو چې را په الله باندې او د الله پر رسول باندې او په کتابونو باندې او په باس بعد الموت باندې او په قبر باندې او په دې ټول خبرو باندې ایمان لرل ضروری نو دا ایمان څه شی دی نو د دې ځای نه د ایمان بحث نن دا شروع کړي ایمان په لغت کې په معنا د امن ورکول باندې راځي د باب افعال مصدر دی امن یؤمن ایمانا په معنا امن ورکول په دې کې وزدا ایمان کې امن یؤمن ایمانا په دې کې کدا حمزه د باب افعال په دې کې په صورت کې راشي یا خود لګی دا حمزه د ضرورت لپاره دا او یا حمزه د تعدیه لپاره دا تعدیه دې ته ویلېږي چې لفظ سره دا لازمی وي لفظ لازمی وي او د مختلف سيزونو په ذریعہ سره دا متعدی ګرځي دا کله د چوشي چې په مجرد کې یو باب چې نه دا لازمی وي امنګ دغه تواړو باب فعال تواړو امنګ متعدی کو لکه امین یامن په معنا امن والا کېدل خو چې تا باب فعال تواړو نو معنی دا چې امن والا جوړول یعنی بل کس له امن ورکول بل کس له امن ورکول او یا منګه یو فعل لازمی چې متعدی کو د باب ذریعہ سره کو لکه ذهب معنا د تلل او ذهب الله بنورهم چې موږ دا متعدی کو بیا موږ نه کو بو واستل الله پاک دی لرا دا متعدی کو نو حمزه د باب افعال یا خود تعدیه لپاره دا کله تعدیه لپاره شي نو بیا معنا جعل الغیر امنا یعنی بل کس لرا امن والا ګرځول او یا بابا ایمان کې دا حمزه د باب افعال د ضرورت لپاره دا ضرورت تاسو بری خاصیات او ابواب کې ټول خبره اترې کړې دي ضرورت معنا دا چې یو فعل صاحب ماخذ کېدل فاعل لرا صاحب ماخذ جوړول نو بیا بر ایمان معنی شي د مؤمن ما امن والا کېدل امن والا کېدل او په شریعت کې دا ایمان دا تصدیق ته ویل کېږي تصدیق مصنف رحمت الله علیه دلګه شارح دی وای چې ایمان پرې کې بدري خبرې وي ایمان څه ته وای ایمان لغوي کې درې خبرې دي نمبر 1 خبره ده چې دا چا خبره باندې یقین کول دویم هغه قبل اول او دریم هغه رښتیا ګڼل په ایمان کې درې خبرې دي دیو چې لګي ایمان معنا دا امن والا جوړول بل را امن والا جوړول امن معنا بګینه بلکې تصدیق ده دا ایمان دا تصدیق ته وي او تصدیق په دې کې درې خبرې دي یو دا چې چا تعالی دا خبر درکړه دا خبر ورکوونکې ته په باندې یقین هم لري دا خبر یقین کې دویم هغه رښتینه غني او دویم چې کوم خبره کوي هغه منی هم دا درې خبرې چې دي کنه دا به ایمان کې دي او په ایمان شرعي کوم دا خبره ده او په ایمان شرعي کې دا خبره ده چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړي دي ناغه منل باغې باندې یقین کول هغه رښتینه غنل پوښي رښتینه غنل هغه قبل اول او باغې باندې یقین کول دا درې خبرې دي دا په ایمان کې پاره ضروری دي او دوی چې دا ایمان معنا دا تصدیق ده په دې باندې و دلیلونه د قران مجید نه جندا پیش کړی دي یو دی وما انت بمؤمن لنا تنه باندې ایمان تنه باندې یقین کوونکې یعنی تنه زمنګ لاره تصدیق کوونکې او یو جندا پیش کړی دی حدیث مبارکه چې پیغمبر سلام فرمایي چې ایمان څه ته وایي نو ان تؤمن بالله چې تصدیق وکړه الله ایمان اورې په الله باندې ته تصدیق وکړه الله بیا په دې باندې دا اعتراض ده چې ته چې د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ابو جهل او نور کافر ته کوم یا ال کتاب نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حق غنو نو بیا ولې هغه ته کافر وای نو وای چې په ایمان کې درې خبرې دي یو دا چې لکه سچ هم غني او دویم دا چې باغې باندې یقین هم ستای او دریم دا چې لکه هغه ته قبله هم
نو بدی کافر کا بال کتاب کې د درې خبره نه قبل ولینو هغه ته خدا پته و چې دا پیغمبر د الله پاک ورته فرمایي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناهم چې دا ال کتاب دا پیغمبر دې پیژني لکه څنګه خپل ځامن پیژني اواز ته عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې کړه وي اسلام راوړو نو چې لکه زمونږ په خپل بچو کې شک شته چې راکې دې زمونږ د زنانو تر د خیانت کړي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په نبوت کې موږ د شک واغو چې را کافر ګرځېدلی نو دا چې بدو منلی نه دي یعنی تسلیم نه کړي انقیاد نه کړي دیو جن امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې لکه دیتا دا تصدیق چې نه بری کې منل ضروری په ایمان کې او په تصدیق کې منل ضروری بیا دا چې لکه دا تصدیق په هغه وخت پورې تصدیق کار کوي چې سو پورې داغه علامات تکذیب نه راغلي ځکه تصدیق او تکذیب دا دی ول الټ دي لکه په یو انسان کې علامه تکذیب هم مونږ شو نو اگر چې دی لکه تصدیق کوي ولکه دا باندې قبل ولګي لکه یو سړی هغه د امن چې الله منه ما الله رسول منه ما او قران منه ما کتاب منه ما سمنه ما خو د دې سره چې بت سجده هم کوي نو دا بت سجده کول دا علامه تکذیب ده پرې باندې پوښوي یا دا شاید د چې نه زینار چې نه یا چول لري ځانته نو دا علامه تکذیب ده پرې پوښوي اوس وګورئ د کتاب دا والایمان فی اللغه التصدیق و ایمان په لغت کې تصدیق ته ویل کېږي اشاره و چې ایمان په لغت کې تصدیق دا کومه معنی چې لکه نور خلکو کړی دي چې ایمان د امن نه ماخوذ دی او پرې کې د حمزه په فعال یا د ضرورت یا تعدیل لپاره ده نو دا مصنف ویلاغي سره یقین باغ باندې دغه نه کوي هغه باندې اتفاق نه کوي اندې و چې ایمان په لغت کې تصدیق ته وي او په تصدیق کې درې خبرې دي اذعان حکم المخبر دا خبر ورکون کې هغه حکم باندې یقین لرل دویم وقبوله او هغه قبل اول دریم وجعله صادقا او هغه رښتینه ګڼل هغه پوښتنه به باندې په تصدیق کې څو خبرې دي درې نمبر 1 سره چې دا خبره باندې یقین کول دویم هغه قبل اول او دریم هغه رښتینه ګڼل نو کله درې خبرې بګی نه نو هغه تصدیق نه هغه ایمان نه لري افعال من الامن واذا بفعال لا امن يامنون دا امینه یامنو یعنی ماده امینه حمزه میم نون ده او حمزه میم نون دي انده به فعال دا وړل دي کأن حقیقت امن به لګوي امن به حقیقت داره امنه التکذیب والمخالفه چې دل امن ورکو د تکذیب او د مخالفت نه یعنی مطلب دی وی کنه چې لغوي معنی هم پرې کې مونږ لګيږي کدا ته دغه وګرځي تعدی ولا وګرځي نو معنی دا ده چې کم غز باندې ایمان نه وړي نو هغه ته مامون په اواز محفوظ کو د تکذیب نه او د مخالفت نه چې ما پتا باندې ایمان وړي یعنی زستا تکذیب هم نه کوم او تا مخالفت هم نه کوم بیا په دې خبره باندې د دلیل پیش کړي دوه دلیلونه چې دا ایمان په معنی تصدیق باندې دی یعد باللام و دا متعدقی په لام سره کما فی قوله حکایت عن اخوه یوسف لکه څنګه چې الله پاک دا قول دی چې د یوسف علی السلام واقع بیان کړی د درونو و ما انت بمؤمن لنا چې ته نه باندې یقین کوونګې اے مصدقین انت باندې تصدیق کوونګې نه او دویم نمبر وبالباء کما فی قول علیه الصلاۃ والسلام او کله کله دا ایمان دا متعدی په با سره کما فی قول علیه الصلاۃ والسلام الايمان ان تؤمن بالله چې ایمان دي ته چې ته ایمان راوړې په الله باندې دلته دا تؤمن په معنا لا تصدقوا باندې ده هغه پوښوي وليست حقيقه التصديق او اذا حقیقت تصدیق دا نه نه ان تقع فی القلب نسبه الصدق الى الخبر چې ستا پسله کې صرف دا خبر رښتینواله راشي یعنی ته چې دا خبر رښتینه نه صرف پسله کې دا راشي او المخبر یا د مخبره تصدیق راشي من غیر اذعان مقبول او ته باغی باندې یقین هم نه کوي او قبله هم نو یعنی پسله کې خو ته پیژنې خو صرف په پیژندلو ته تصدیق نه وای بلکې تصدیق څه ته چې پای کې درې خبرې یو خو پیژنې هم دیم دا قبله هم او دریم دا چې یقین به کوي بل هو اذعان وقبول لذلك بلکې دا خو یو یقین لرلی او یو قبل اول دی لري بحيث يقع عليه اسم التسليم چې واقع شي بری باندې اسم تسلیم علامه سر به الامام الغزالی چې بری باندې امام غزالی تصدیق کړی دا چې لکه تصدیق دي ته چې بای باندې منل پکې هم ضروری دي قبل اول هم ضروری وبالجمله المعنى الذي يعبر عنه بالفارسيه او بالجمله ودینه هغه معنی کوم چې تعبیر کول کېږي د دینه په فارسی سره ګرویدن معنی دغه لکه منل ګرویدن معنی منل هو معنی تصدیق او دا معنی تصدیق دا المقابل للتصور کم چې مقابل د تصور حيث يقال في اوائل علم الميزان لکه په علم الميزان یعنی علم المنطق په اوله کې ویل کېږي
چې ان العلم اما تصور و اما تصديق چې علم بیا تصور یا به تصدیق وي نو دغه تصدیق هم دغه معنی ده چې هغه منل صرح بذلك رئيس ابن سینا او د تصدیق دا معنی دا ابن سینا چې نن دی باندې تصریح کړی دا ابن سینا د لوی منطقو کافر د دنیا ته لري الهغه پوه شو بل معنی وسوي کنه کدا معنی باز کافرون تاثیر د سره د دین ورته کافر وي نو موږ وی چې کافر و ته موږ وایو نو دا ځکه چې دي علامات د تکذیب مونږ لګيږي سبق مونږ لګيږي وی ولو اصل هذا المعنى لبعض الكفار کچته حاصل شي دا معنی بعض کفار دا نو کان اطلاق اسم الكافر عليه نو بیا دا کافر دا نوم اطلاق کول باغ باندې من جهه د دې وجه نه دي ان عليه شيء من امارات التكذيب والانكار چې دغه علامات تکذیب او علامات انکار صادر شوي لکه پوه شئ کما فرضنا لکه موږ فرض کو دا خبره ان احد صدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه لکه انسان دې چې هغه پیغمبر اسلام چې سره وړي دا غي تصدیق کوم کوي هغه منی هم واقر به اي اقرار کوي دا غي عمل به کوي ومع ذلك شد الزنار اثر لري دا زنار تړلای یعنی دا هغه کم زنار چې کنه دا دغه ته ویل کیږي توق ته ویل کیږي د مړی ته لا ګټونه ما ګټونه دا چې نو په خاصه زمانه کې ولکدا دغه ته باچول کې کم چې مریان او غلامان واغی دا وځي په تور دا دغه باندې غوچي او سجده للسلم بالاختیار یا په خپل اختیار سره د بوت سجده کوي نو دا اوس بوت سجده کول دا نه دا په خپل اختیار سره دا کفر علامه نه جعلوا کافرا لما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامه التكذيب والانكار دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا علامه تکذیب او انکار ذکر وتحقيق هذا المقام على ما ذكرته يسهل لك الطريق الى حل كثير من الاشكالات الموردة في مساله الايمان فكما طریقه ما چې ما د ایمان دا تعریف کو چې پای کې درې خبرې دي نو بدی بدرې سره وستا ډېر اشکالات د ذهن اوږي کم چې د ایمان په دې کې راځي په مسله کې راځي پوه شو باندې زئی